السلام علیکم ګرانو کتونکو. دا وخت زموږ د چمن په ښار کې د چمن مشهوره ممتازه شاعر علامه محمد ساحل صاحب زموږ سره موجوده دی. د پر اوس کوم نن سبا چې کوم حالات روان دي د غلو په حواله باندې د نوي شعرونه جوړ کړي دي، نو د ده څخه به پوښتنه وکړو چې په دا باره کې د څو شعرونه جوړ کړي دي او څو نه دي جوړ کړي، څه وایي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه. حالات خو تقریبا ډیر خراب دی. ځوانان الکوان دي، د غله ظالمان یې ولي، نو ګورو چې دا اوس ټارګټ کلینګ شروع دی او که د غلو دنده شروع ده، په دا زموږ سر ولک خلاص دی. دا د اختر شپې دي، نو زه دا یو شعر در سره شریکوم. محمد صاحب اوس خو حکومت د دې لپاره ډېر ښه قدمونه اخیستي دي، ډېره نیولي هم دي. پرون یې ډېره ښه کامیابه کاروایي وکړه او نور مخته هم کاروایي نه کوي. بالکل. ما خپله چې پرون مې فیسبوک وکاتی، نن مې وکاتی، زه د لیویزو د کارکردګۍ څخه هم مطمئنه یم او زموږ د چمن د ډي سي د دغه کارو هم زه ډېر مطمئنه یم او کور ودانه یې هم وایم، کور یې هم ودان، خدای دې یوز په آخرت ورکړي. دغه رقم غله چې ونسي لکه ساجد خان مسکین چې مطلب دغه کارنامې وکړي، یا قیصر خان ناصر چې وکړلې، موږ سره په دوی پسې غزلې جوړې کړې، شعرونه مو وویله، دوی مې وستایله. نو چې دغه زموږ پرسیز که د لیویز دی، که پولیس دی، که آرمي ده، که ایپسي ده، دغه رقم کارنامې چې کوي موږ یې هر وخت انشاءالله ستایو. موږ د چا څه خار نه پکې خورو. دغه زموږ افواج دي. زموږ د پاکستان د چپړاسي څخه ونسي در آرمي پورې زه خپله سلوټ ورته کوم، سلام ورته کوم چې دوی دغه رقم کارنامې کوي. ساحل صاحب تا چې کوم نوې شاعري په دې حالات باندې جوړه کړې ده، که هغه خپلو کتونکو ته وړاندې کړي؟ بالکل. اوس یې در سره شریکوم. د ډاکو مرګ روا دی. پر دې باندې ما یو دغه شعر لیکلی دی: مرګ د غله روا دی، له بارسه پر نړۍ کافر غوندې یوله چې خطا نه کې مرمۍ. مرګ د غله روا دی، له بارسه پر نړۍ کافر غوندې یوله چې خطا نه کې مرمۍ. غلدی کوتا طریقه وتلی دی تر لیکه، غلدی کوتا طریقه وتلی دی تر لیکه، پر مرګ یې زړه مسوځه موږ ته سته پر مرګ ماڼۍ، کافر غوندې یوله چې خطا نه کې مرمۍ. تربور مه ورته وایه سزا لره یې بیایه، تربور مه ورته وایه سزا لره یې بیایه، تربور یې څنګه بولې وړي د سر دې لا خولۍ، کافر غوندې یوله چې خطا نه کې مرمۍ. رښتیا که ستا قریب وای یا دوست د پاک حبیب وای، رښتیا که ستا قریب وای یا دوست د پاک حبیب وای، پر یوه سکوټر به څنګه خون ظالم وړي ستا د زوی، کافر غوندې یوله چې خطا نه کې مرمۍ. زاړه غله د وطن ودر دې غلو غیرتمن، زاړه غله د وطن ودر دې غلو غیرتمن، دې د اوس غله بې غیرته وړي د خوندو لا ګوتمۍ، کافر غوندې یوله چې خطا نه کې مرمۍ. حدیث د پیغمبر دی که څوک په دې خبر دی، حدیث د پیغمبر دی که څوک په دې خبر دی، په مړونې لا درې ورځې د باندې زړوي، کافر غوندې یوله چې خطا نه کې مرمۍ. سایله کم غل شی غل د ورځې که د شپې، سایله کم غل شی غل د ورځې که د شپې، سایل وامپر کې څه دی، سایل وامپر کې څه دی چې له ما څخه وړي روپۍ، کافر غوندې یوله چې خطا نه کې مرمۍ. ډیره مننه. دغه یو شعر م در سره شریک کړي د پر غلو باندې. د غلو مده باید چې نه وي، تربور به نه ورته وایو. ستا د زوی، ستا زوی هم ویلي، زما زوی هم ویلي، د ده زوی هم ویلي. دغه نو اوس څنګه تربور دی؟ دا څنګه د خدای دوست دی؟ دا څنګه د پیغمبر دوست دی؟ دا چې دی دا بس نیستي کوه، دا نه دی دا د پټوګانو غل چې لاس یې ورپرې کوي، دا ډاکو دی، دا وله. وسلام، کور مو ودان. مننه.